السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اس حسین نوم باندې اکاونټ کمنټ کړی ډاکټر صاحب په هومیوپیتیک دوايانو کې سټیراید شته کنه دغه معلومات لګ راکړي. دا سیده په هومیوپیتیک میډیسن کې سټیراید بالکل نشته. دغه یو وجه ده که چېرې پیور هومیوپیتیک میډیسن وي کومې ته چې موږ پوټینسي ویلی شو یا پیور هومیوپیتیک چې کوم مین ریسورسز دي د میډیسن نو پای کې هیڅ قسمه سټیراید نشته. د دې نه علاوه چې کوم پیټنټ میډیسن وي مطلب ګولۍ شوي یا دغه شان کپسول شو یا دا قسم سیزونه شو نو په هغې کې اکثره ډېرو کپنو بعضې کپنو ډېرو نه بعضې کپنو چې هغې اصل کې کپنې رجسټر هم نه دي د هغې څه بنیاد هم نشته. د الصحت کپنۍ په نوم باندې یو کپنۍ چې هغه هومیوپیتیک او هرپل نوم باندې میډیسن جوړوي خو دا هومیوپیتیک نه وي په منځ کې همدغه انګلیش سټیرایډل میډیسن وي هغه په دې کې یوز کوي او استعمالیږي. دغه میډیسن نومونه درسته دلته لږ مخې تږدم هم په دې کې زموږ سره کارډونا په نوم باندې کوم ګولۍ میلاویږي د دردونو، په بیلا نوم باندې کومې ګولۍ میلاویږي د دردونو، په ریحو نوم باندې کومې ګولۍ میلاویږي د دردونو. دا سټیراید دی. یا د دې نه علاوه نور هم د دنیا پینل او پینپپ او داسې بلا شی د دردونو ګولۍ دی چې دا سټیراید دي. که څوک هم تاسو له درکوي نو دا مه اکسپټ کوئ، دا مه استعمالوئ. دا ډېرې زیاتې نقصاني دي. دا ستاسو په ګردو باندې نقصان کولی شي. د دې نه علاوه بعضې ډرګس پکې میلاویږي د وزن د زیاتېدو دپاره چې پای کې زموږ سره پیس آن دي، پای کې باډي اپ دي، پای کې زموږ سره چسټون دي، نو سټون دي پکې زموږ سره دغه شان یا چې کروس په نوم باندې کومې ګولۍ دي دا ټول سټیرایډل ډرګس دي. دا مه استعمالوئ. دا ډېر زیات هارمفل دي یا ډېر زیات نقصاني دي. بیسیکلی سټیراید ډرګس چې کوم دي دا ایلوپیتیک میډیسن دي. دې ته لایف سیوینګ ډرګس ویلی کېږي او د ایمرجنسي په صورت کې به دا مریض ته استعمالیږي د مریض د ژوند د بچ کولو لپاره. چونکې په هومیوپیتیک کې د دې اړو د کانسپټ نشته. چونکې ایلوپیتیک میډیسن دي د ایلوپیتیک سره تعلق دی، د هومیوپیتیک سره تعلق نشته. نو ښه خبره دا ده چې تاسو هر قسمه میډیسن استعمالوئ د یو کنسرن ډاکټر په مشوره باندې استعمالوئ. بقایا افواګانې دي د خلکو په افواګانو پسې مه ځئ. دا تشې افواګانې دي چې کوم خلک وایي چېرې په هومیوپیتیک میډیسن کې سټیراید وي دا ترخه خبرې دي. د دې سره هیڅ قسمه څه ثبوت د چا سره نشته. خو بس چې چا څه وي هغه خبره ده. د چا په خبرو پسې مه ځئ، چا په خبرو کې مه راځئ. سیف او افیکټیو هومیوپیتیک علاج د یو کنسرن ډاکټر نه کوئ. تاسو ته به ډېره زیاته پیدا کېږي. دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.